وقيل أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعوا فما زادوا إلا طغيانا وعمها فحذفت اللام وعدي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى واختار موسى قومه. افیس صاحب دا بل توجیه بیانی د معتزله او د طرفنا او د دې خلاصه دا چې یمد په معنا دا امحال سره د مهلت ورکول. پوهیږئ موږ مخکې ویلو چې یمد په معنا د امحال سره شي نو بیا به حذف ایصال فکاري معنا دا چې کم حرف جر سره متعدی کیږي هغه به حذف کو او فعل بدک کشان بغیر د واسطه د حرف جر نه وصل کو د معمول سره. پوهیږئ نو داسې بشي وقیل اصله یمد لهم یمد سمعنا شولا یملی لهم یملی الله تعالی دی له املا او امحال او ټیم ورکی ها څه مطلب ويمد فی اعمارهم عمرونو کې ولا سیواواله کی عمرونو کې ولا او صد فارق یتنبه دې د پاره چې دی راویښ او بیدار شي ويطيعوا او بیدار کېدل هم دې د پاره دي چې د الله تعالی اطاعت شروع کی څه شروع کی نه پما زادو فما دی سیوان شو الا طغیانا وعمها یا دی سیوان کړل مگر طغیان او سلره عمه لره. نو دی صورت کې اپی سیب الله تعالی ته د قبیح نسبت را نغی عمر ولا سیوا کو او د عمر سیوا کولو د امحال او د املا غرضم هغه بیداره و چې دی راویښ او اطاعت خو باندې سړی کته په یو طرف کې ناغه په بل طرف زی عمر علم سیوا کو مهلت علم ورکو غرضم دکو او د هغه باوجود فما زادو الا پویګه به خبره نو دی صورت کې با یمدهم فی طغیانهم دی لره په سرکشو کې سیوا نه کړل بس دی لره په عمر کې سکړل سیوا کړل او صدفارا بیدار کې دو دفارا اطاعت تفار او دی صورت کې بفی طغیانهم ظرف مستقر بشي او حال بشي ها پدا سے حال کې دی لدا عمرونه سیوا کول چې دی په دک حال کې هم پاخپلو سرکشو کې وها وېګه به خبره باندې او پدا سے حال کې چې دی د عمه په حالت کې بیا هم اک شان د زړه وړاندو پوه شولې به نفحذفت اللام لام وعدي الفعل وفعل متعدي شلو بنفسه خپل باندې مخکې لام سره اوس خپل كما في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه واختار موسى موسی علیہ السلام خپل قوم مختار کنو ټول قوم هو نه مختار کیږي غیر مختار به بیا شي نمینه پکې راويستو واختار موسی من قومه ځکه مختار خلق لګو یاد مکړه خبر نو دلته وګوره واختار قومه ته متعدی شوی په من سره خو من حذف شوی نه خپل سره شو متعدی او تقدیر او دا بل توجیه ده د معتزله او د طرف او امام زمخشری رحمه الله دیتا اړو توجه نه د ور کړی ها ځکه دا اسی تکلف ته پوهیږي به خبره باندې افی صاحب داسې بشي ويمدهم و الله تعالی دی لرا سیوا کی مد یمد اخفل معنا شو زیادت او قوت ها پوهیږي اوس چې دی لره سیوا کی نو دی نسبت سیوا کولو کې حفیظ صاحب ابهام دې څه دی نو تمیز ولا راوړو استصلاحا خدای دې د پاره دی سیوا کی چې دی نیکان شي او دی سم شي پوهیږي
دی سیوا کی په اعتبار د صلاح سره، په اعتبار د نیکوالی سره چې څه شي نیکان شي، نیکی څه شي. او دی د هغې باوجود یعمهون فی طغیانهم، یعمهون دی په خپلو سرکشو کې بیا کشان چې کم دی نه سرګردان او حیران او ړانده د زړونو روان دي. پوه شولې؟ یا به تقدیر داسې شي یمدهم سیوا کی دی لره په کم حیث سره استصلاحا په حیثیت نیکوالی سره چې الله وی دی نور څه شي نیکان، او وهم مع ذالک او دی د دې باوجود چې الله تعالی نیکی کې سیوا کی او دی د هغې باوجود یعمهون فی. نو لاندې ناکید لیکلي چې دا توجیه ښکلې نه ده، ځکه امام زمخشري صاحب فریخې هم ده. ویلزم من هذا خلاف ما اراد الله تعالی، دې کې تخلف د مراد الله راغی. الله تعالی د دین اراده د صلاح کی او دی د هغه صلاح په ځای باندې یعمهون فی. نو الله چې د کوم شي اراده کړې وه چې هغه مطفی الاستصلاح او سیواوالی او په نیکوالي کې، نو هغه پاتې شو. هغه دا مراد الله او د خدای مراد هم دکه و چې داسې دې وشي او هغه ونه شولو. نو د الله د ارادې نه خو تخلف نشي راتللی چې الله د یو شي اراده وکړي او هغه کار بیا. طغیان څه ته وایي؟ بالضم والکسر. طغیان او طغیان د لقیان او د لقیان په شان افیس، لقیان او لقیان او طغیان تجاوز الحد، تجاوز افیس د حد نه تیروتل. پس کې فی العتو فی په سرکشۍ کې، په سرکشۍ کې د حد نه خلق وی ته د حد نه اوخت. والغلو فی الکفر او کفر کې غلو زیادت کول، ها د عامو کافرانو نه په یو خاص سیواش. پوهېږئ چې کم کافران مظاهرین او ښکاره دي، مجاهرین دي، هغې نه پسې یو خاص سیواش. او اصل کې حفیظ صاحب طغیان چې دی نه تجاوز الشیء عن مکانه ته ویلی کېږي، یو شی د خپل مکان نه واوړي. پوهېږئ؟ قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان لما طغى الماء حملناكم في الجاریه. ان دا ان د پاره حملناکم افیس صاحب خبر دی ها، او دا لما طغى الماء دا ظرف مقدم دی د حملناکم دفعه. بېشکه مونږ تاسو په کشتو کې سواره کړلی، کله کشتی کې م سواره کړلی، لما طغى الماء چې کله اوبه د خپل حد نه واوښتې دي، اوبه د خپل. نو دلته د طغى الماء معنا دا نه ده چې اوبو سرکشي وکړله، ښه اوبه سرکشی نه کړي. نو معنا یې څه شوله؟ مونږ تاسو کشتی کې سواره کړلی، لما په هغه وخت او زمان کې طغى الماء یعنی تجاوز الماء عن مکانه چې اوبو د خپل مکان او د حد نه یې څه وکړو. عمها راغلی دی، یعمهون کې عین میم هی اصلي حروف ته پسې. نو تا ته وایي والعمه فی البصیرة، عمها پسې کې اے د زړه چې کم نور دی، نور القلب، هغې ته بصیرت وایي. ها پوهېږئ؟ د زړه چې کم څه دی، او نور العین د سترګو چې کم رڼا ده هغې ته بصر وایي. بصیرت دی او دا نو چې د هغې فقدان راشي، نور البصیرت، نور القلب، هغه څه شي حفیظ صاحب زایله شي، نو عمها راشي. خلق وی د زړه ډون دی، ها د او عمې ویلی کېږي په بصر کې، ها چې نور العین د سترګو رڼا څه شي لاړه شي، نو دا عمې. پوهېږئ په خبره باندې؟ تا ته وایي والعمه فی البصیرة، عمها څه کې استعمالیږي چې د بصیرت فقدان راغی، نور القلب لاړلو، نو عمها راغله. او عمې بصر کې استعمالیږي چې نور العین او نور البصر لاړ شي، جو عمې راشي. نو د عمه معنا تحیر فی الامر دی. ګوره چې ستا سترګې رڼا نه کي، لیدل نه کي، نه حیرانتیا نشته دی، خو چې زړه دې څه شولو؟ لیدل نه کول.
ادراک نه کوو نو بس پوه شه چې بس اوس ته متحیر اوسې حیران. یقال ویلی کیږي رجل عامه وعمه، رجل عامه اسم فاعل او عمه صيغه د صفت مشبعه د مبالغه صيغه ده. وارض عمهاء کوم ازمکه چې لا منار بها ای پکم ازمکه کی تا ته بالکل د ادراک او درنا س نخ کاری ها اس پته درته نه لګیږي چې خدایا دا به کم ځای نه بوټ شته دی نه بل څه نښه شته دی چې ما ته فتح ولګېږي چې دا پلان کې ځای دی پوهېږې. نو دغې ځمکې ته ارض عمهاء لا منار بها لا چې بلکل څه نښه او علامه او څه موضع النور نه نو هغې ته څه ویلی شي عمها. دا ولې پوهېږې به خبره باندې هلته سړی حیران یې که نه. نو دغه ځمکې ته اوس څه وایي عمها وایي ځکه دا ځمکه اوس سبب د عمه ده تاکې چې دا زړه دا ډوندوالی اوس راغی حیرانه شو. خو دې ځمکې که نه که چې ته بورډ لګېدلی وی بله څه نښه او وایي به دې چې پلان کې ځای دی که پوه نه پوهېږې. قال اعمل الهدى بالجاهلين العمه، اعمل هدى بالجاهلين العمه. او اول شعر راوړی ومهمهن اطرافه فی مهمهن، ومهمهن او ډېر داسې صحراګانې او ځنګلونه چې د هغې اطراف په بله مهمها او په بل ځنګل کې ننوتي دي. ها یو ځنګل ختمیږي چې ته به اوس په خلاص شي نه په بل کې ننوتي نه بل شروع شي. پوهېږه به خبره باندې. او اعمل هدى، اعمل هدى معنا خفي المنار اے داسې ځمکه ده چې اعمل هدى ده. اعمل هدى فی صرف د حسن الوجه پشان ترکیب ده. اعمل هدى چې هغه هدایت نشته ده علامه نشته ده درنا سنخ مخه ندی معنا خفی المنار کړي ده. خفی چې د هغې منار او د علامې او د نښې سیس پټ دی هېڅ پته پکې نه لګېږي. او په چا باندې پټ دی بالجاهلین په هغه خلقو باندې چې هغه جاهله دي د لارو کوڅو ورته پته هم نه لګېږي. بعضې سړی چالاک دي نو فتح ورته لګېږي د لارو مارو نو هم جاهله دي پوهېږې. او فی صرف تش جاهله نه العمه داسې جاهلان چې د جهل سره سره عمه هم دي د زړه ړوندوالی دی د زړه مړاند دي نه پوهېږې به خبره باندې. نافظ صاحب یو طرف ته سړی جاهل دی د لارو کوڅو ورته فتح نه لګي بل طرف ته ورسره حیران یې زړه کار او بل طرف ته ځمکه هم داسې ده چې څه نښه مخه پکې نو خو بس کښېنه پکې بیا نو خوځېدې ترې نه بیا نه شي نو ښه د یو طرف پکې څه درڼه ځمکه کې څه نښه وي بیا سړی روان شي سړی حیران نی برابري د زړه نه بیا روان شي پوهېږې دا ټولې خو لارې کوڅې ورته معلومې جو بیا نه یو طرف ته ځمکه هم عمها ده خفي المنار ده او سړی هم جاهله دی او د زړه نه څه دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى افیس دا اولئک الذین اشتروا الضلالة داسې دی لکه اولئک علی هدى من ربهم. د مؤمنانو اوصاف ذکر کړل او آخر کې وی اولئک دا موصوفین په دې صفات مذکوره سره علی هدى دی په هدایت او دا موصوفین په دې صفات مذکوره سره دا مفلحین او سدي کامیاب دي. وښولې دلته هم د دې اوصاف ذکر کړل پوهېږې چې هغه دروغ دي د دروغو سره بیا دوکه ده پوهېږې او خپل عیب نه ښکارېدل خپل عیب ته هنر ویل فساد مه کوه نو بس ما ته فساد وایي چې مه کوه پوهېږې پردی کمال ورته عیب ښکارېدل ایمان راوړه بس کسې کمقلو بشان او دا استهزا دا ټول صفات دا ټول دې څه چلو کو بس هغې هدایت ته ورسول
اغا اسباب او اغا صفات مذکورہ اغا علت د صد پارا د هدایت تفارا تاسو ویلو مخکې سبب ده هدایت تفارا او دا سبب شو د دلالت تفارا دی سیزونو بس دے دیتا اور سوال خواہ افی سے بوش ولے پی نو اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدى دی چی اشتراء الضلالت اکڑلو نو دا دی دا پارا علت او وجہ و سبب واحد دا صفات و صفات واحد صرف سو لکا داغی دا ہدایت تا پارا واحد سشو اکا صفات ایمان بالغیب اقامت الصلاة انفاق او ایمان پا کتب بانے پوئے گئے او آخرت بانے نو دا دی دا پارا او اولائک افی سے معرفہ دا او الذین اشتروا الضلالت بالهدى دام صدا معرفہ دا نو دا دا حسر دا پارا دی ہاں سا مطلب اشتراء الضلالت دے خلقو کی منحصر دے دین علاوہ بلچہ اشتراء دا ضلالت نہ دا کری پوئے گئے نہ پا اولائک کے انحصار نہ دے راغلے پا دی صفاتو کی سر آگے دا صفات تی جی پچا کے رالل نیاد ساتے دے با گمراہ کی گو رہے کنا سوک چی ملانو پورے ٹوکی کیا پیس سے ہاں نو بلا اور سم گمراہ شوی کنا نو یوازی دغا خلق نا اسم که یو سڑے دا صفات دان کراولی جو بیا دی تیار شی اولائک الذین معنی دا اشترو کی فسب اختاروها دی زلالت مختارکو علیہ پا ہدایت باندے او استبدلوها به او دی بدل کو سلرا زلالت لر به فسب پوئے گئے دوارا معنی گانے دوارا دا یو شان دی او برابر دی نپدے وجہ باندے اشترائی دا اشترا معنی دوارا ذکر کرلے اختاروها او استبدا او وراولو لو اشارہ دا چی دوارا معنی گانے سدی سیدی ہاں یو معنی اختیار او بلا معنی استبدا اختاروها او استبدا تاسو پوشولے خواپیس سے دا دوارا معنی گانے دا اشترا مجازی معنی گانے دی ہاں چی مجاز فکر آگئے نا اس دے اصل تدی چی حقیقت سدے ہاں دا اشترا معنی حقیقی نتا توائی و اصلہو اصل دا شرا بذل الثمن لتحصیل ما یطلب من الاعیان دا تعریف تے فی السبخہ دا شرا بذل الثمن خرچ کول لتحصیل ما دا پارا دا حاصل اولو دا حغا سیز یطلبو چی کم شیستا مطلوبی ہاں اگا ما یطلبو دا چانے من الآیان تاسو پوش والے من الآیان ولی کا آیان نی او منافین بیا اجارہ دا فی السبخہ او آیانو کی صدا بیعا لکہ پا بیعا کی سڑے دا عین سے شی مطلوب ذاتی مطلوب اگا حاصل شی پوش والے او پسکی پا اجارہ کے ہوتا تا مطلوب ذات نہ حاصلی کی صرف منفعاتی تا تسشی نبذل الثمن سمن خرچ کولی لتحصیل ما یطلبو دا حاصل اولو دا اغا سیز دا پارا چی کم شی مطلوب دی اغا ما یطلبو دا چانی منل دا دوات اس پی پوش والے دیتا شراوائی اپی سے بس پیسی چی سوک ورکی ندا مشتری دے ہاں او دا عمل شرا او دا غرض مطلوب او مقصود دے ہاں دا غرض سے دے چی ماتا مقصود حاصل شی او مطلوب سے شی پیسے ہو مطلوبی چی دا کم شی نا دا غشانتا فائدہ نشی اغسطلی اپی سبنا خو مطلوب ندے پیسے سو قوڑی شی خو خرچ کئے بے مطلوب شی با پہ حاصل ہے کا خوراک تے کس کراک فَإِن كَانَ أَحَدُ الْعِوَزَيْنِ نَازًا کہ اپی سے پا دو عوضو کی یو عوض دبائے سر یو دا نو پا دے دو عوضینو کی کہ یو عوض نازن سو دراہم و دنانی روحا پختو کی دینو سو پا دے دو عوضینو کی یو عوض سو دینو تو یہ گے نو اس راش تعینا دک دا یو عوض چی دا کم دین دے سدے او دراہمو او دنانیر دینو دی متعین شو دی اسا متعین شو شاعت لارش ایکون سمنن دی دا پارا چی دا با سمنی دا با بکی دا با بکی
دا به ولې سمني من حيث انه لا يطلب لعينه ځکه د دې ذات مطلوب نه دی د دې ذات پیسو باندې څوک سکی که باید د مشتری نه پیسې اخلي نو د دې پیسو د ذات دغه مطلوب نه دی ابا به بل څه شی ځان نه اخلي پوهېږئ به خبره به داسې نه چې پیسې به هغه خوري یاده مو کړله خبره نه عبارت ته ګوره فإن کان احد العوضین نازن که په دوو عوضو کې یو ناز و ناز معنی دراهم او د نانیر معنی دین ښه نو تعین دک عوض به متعیني د څه دپاره ان یکونه د دې دپاره چې شي دا یو عوض ثمنن څه او وجه څه ده من حیث انه لا یطلب لعینه ځکه د ده ذات مطلوب نه دی اپی سے پوه شولې اوس راشه که احد العوضین سو نازو نو دې څه شولو سمن شو کنه او راشه و بذله چې څوک را لګي او سمن خرج کی نه دا به اشترای دا به نو اپی سے عام بیوعاتم دکې چې احد العوضین سی احد العوضین دین او نازی او بل طرف ته عین او ذاتها پوه نه شولې به خلک پیسې وړي او سامان راوړي که نه نو دا عام بیوعات دا عادي و الا دا فی صاحب الا مخفف ته د جملې نه که احد العوضین ناز نو د دې دوه صورتونه دي فی صاحب دواړه نازو لکه بیع او صرف شولو هغې کې بیع او دین بدین که نه دواړو طرف ته څه دی او یا پکې اړو یو ناز نه دی دواړه څه دي زوات لکه بیع مقایده شوله ښه بیع العین بالعین نو بیا په دې صورتونو کې په ای العوضین هر یو په دې دواړو عوضه کې تصور ته هو چې ته تصور وکړې په صورت ته سمن سره صورت ته سمن څه مطلب ته وایې دا زما مطلوب نه دی دا زما نه فبازله د هغې خرج کوونکي ته به مشتري وی او د هغې اخیسته به څه وی حفیظ صاحب مثلا ته خپل څادر ماله راکړې زه تعالی خپل پټکې در کوم څه در کوم نو اوس دا پټکی ته وګوره او څه ته دې څادر ته دواړه ناز نه دي نه پکې یو ناز دی ها معنی دراهم او د نانیرو خو زوات دي که نه نو اوس چې کم یو ته تصور د څه کوې د سمن کوې نو چې د دې خرج کوونکی دی هغه به مشتري ها نو زما پټکی نه دی پکار او د ده څادر نه دی پکار نه چې کم شی د سړي پکار نی نو هغې ته غیر مطلوب وایي نو بس هغه سامان شو کنه نو دا پیسې په حق کې دا څادر څه شولو سامان شولو او دې مشتری شولو ځکه سامان خرج کی او دې خوا زه ترېنه دکه څادر اخلمه که نه نو دا څادر زما مطلوب دی نو زما په حق کې اوس دغه مبیعه شوله او زه بائع شومه او د دې طرف نه زما پټکی نه دی پکار نو چې نه دی پکار دا غیر مطلوب شولو چې غیر مطلوب شولو نو دا سامان دی نو چې زه یې خرج کوم نو سامان چې څوک ورکړي هغه مشتري نه زه مشتري شم او دا فی صاحب خو مطلوب دی نه هغه څه شولو نه پوهېږې ولذلک او د دې وجې نه چې هر واحد مشتریم شو بایم نو عدت الکلمتان من الازداد بیع او شراء فی صاحب د څه نه شوله پوه شولی بې ثم استعیر للإعراض عما في يده دای معنی حقیقی شوله وصفی صاحب ها بذل الثمن لتحصیل ما یطلب من العیان وسموی کنه بلې سره پاڼم دې سره واړوله پوهېږې به خبره نو اوس درته معنا مجازي بیانې ثم استعیر بیا دا لفظ د شراء مستعار شو للإعراض د څه دپاره چې ته مخ واړی اما دا هغه څه نه فی یده چې ستا په لاس کې وختي دې د پیسو نه مخ واړو هغه دې ورکړو سیز دې پې واغوستو اوس هر هغه شی چې ستا په لاس کې دی د هغې نه ته څه وکړې امحصلا به غیره بل شی پې څه کې سواء کان من المعانی او الاعیان یا دا سیس چې ستا په لاس کې دی که دا عین او که معنی نه پوهېږې که محسوس او که غیر محسوس پوه شولی پې نو دې ته به څه ویلی شي شراء ویلی شي شراء څه شولو حفیظ صاحب چې ستا په لاس کې څه دي د هغې نه اعراض وکړي اوس که هغه شی ښکاري ستا سره علم دی او د دې نه اعراض کې نه علم خو ښکاري نه نو دا یو قسم علم تا خرڅ کو پوهېږه به خبره باندې ومنه أخذت بالجمة رأسا أزعر وبالثنايا
الواضحات الدردرا وبالطويل العمر عمرا جیدرا کمشتر المسلم استنصرا. بیٹے میں والا ہاں ٹائم نہ لگا وګوره حفیظ صاحب اخذت بالجمة ما واغستو پس سره جمعه سره جمعه خکولی غټ ویختخه وفرا او لما او جمعه جمعه خکولی غټ ویخته چې څه ته رسیدلی د سټ ویخته رسیدلی نو دا څه ده جمعه ده. او رأس ازعر هغه سر ته وی چې پیس سر باندې ځای په ځای ویختي ها ماشومانو دا اثر نه دلته لګي او ځای په ځای پوهېږئ مانه څه کټای او صنایع الواضحات واضح غاښونه چې منځ کې ښکلي لږې فاصلې مې ښکلي کولا وي او دور حفیظ صاحب هغه غاښونه چې هغه د وړو د غاښونه مات نشي د ډېرو خوږو د وجې نه بیا په دې ویښ کې هسې دغه پاتې دا چرې یا د لور په شان داسې پکې دغه راغلی هغې ته دور وایي ها. او طویل العمر عمرا جیدر په معنا د قصیر سره. حفیظ صاحب شاعر وایي اخذت بالجمة ما د جمعې په ځای باندې واغستو جمعه ویښته مې ورکړل او د هغې په ځای باندې مې داسې سر مې واغستو چې کټا سر مې واغستو ها ښکلي ویښته مې ورکړل او دغه کټا سر مې واغستو پوه شولی پې. وبالصنایع الواضحات او په واضحه صنایع غاښونو باندې مې واغستل الدردر غاښونه. وبالطویل العمر او په اوږد عمر باندې مې واغستو عمرا جیدرا قصیر او لږ او دا داسې چل ما وکړو کمشتر المسلم استنصرا لکه مسلمان چې څنګه اشترا وکړله هغه وخت کې چې کله دی نصراني شولو ښه دی څه شولو د دې مسلمان نه مراد حفیظ صاحب جبله دی ابن صفوان آخر ملوک غسان د غسان په بادشاهانو کې اخیری بادشاہ دی. د عمر صاحب زمانه کې حفیظ صاحب اسلام راوړو د بیت الله شریف طواف کو یو سړي ولا په صادر باندې خپه کې خودله طواف کې پوهېږې دی به یا راغورځېدلي یا به هسې دغه شوي بادشاه نو بس هغه له یې سفیډه ورکړله داسې ورکړله چې پوزه یې ماته شوله او دا صنایع یې څه شو مات شو دا یې کس هغه عمر صاحب ته شکایت وکړو عمر صاحب ورته وی قصاص وی زه خو بادشاه یم دا خو عام سړی دی عمر صاحب ورته وی اسلام دواړه یو شان کړی ها اسلام دواړه نو سبا پورې ولا مهلت ورکو چې قصاص ته تیار شه دې بدلم پوزه ماتي او غاښونه بدله سکي بچې سار کېدو نو وتښتېدو حفیظ صاحب روم ته لاړو بیا قیصر پورې فیوز شو نصراني شو څه شولو پوهېږې نو دا شاعر څه ته اشاره کړي پوهېږې به خبره باندې چې زما حالم دک شان پوهېږې به خبره باندې څنګه چې هغه څه چلو کو اسلام یې پرېښودلو او نصرانیت خبره حفیظ صاحب ټوله اشترا المسلمو کې دی ها د اشترا معنا دلته څه ده اعراض عما فی یده د ده په لاس کې اسلام خو اسلام خو د آیانو نه نو که نه د معانیو نه او هغه او بل شی په حاصل کو چې هغه څه نصراني دې دې پورې پوه شولې ثم اتسع فیه بیا به کې نور فراخي راغلي فلفظ د شرا کې ها پس تعمل للرغبه استعمال شوی دی د څه دپاره ان الشی چې ته د یو شي نه څه وکړې رغبت وکړې او طمعا فی غیره په بل شي کې دې څه وي ای د یو شي نه اعراض وکړې او څه وکړې نفرت وکړې او بل شي کې دې څه وي پوه شولې دې دپاره شرا څه استعمال شوی معنا سته شوله د آیات کریمه انهم اخلوا بالهدى دی هدایت ته نقصان ورکو کم هدایت اے هغه پرېښودلو نقصان یې ورته الذي هغه جعل الله لهم چې الله د دې دپاره پیدا کړی بالفطرة التي په هغه فطرت سره فطر الناس علیها چې خلق په الله ټول پیدا کړی دا ټول خلق په دین اسلام پیدا دی کل مولود یولد علی فطرة الاسلام ټول مسلمانان پیدا کیږي ها نو چې کم فطرت اسلامی او هدایت دی ته میله او پیدایش نه
نو حفیظ صاحب دا غي نه څه وکړو رغبت کو هغې نه نفرت کو او تمه پس کې وه په ګمراهۍ کې محصلین ضلالته په داسې حال کې چې ضلالت حاصل کو التي هغه ضلالت ذهبوا الیها سمانا واختاروا الضلالة واختاروا او واستحبوها علل اے ضلالت مختار کو هغې کې رغبتو کو کنه او د هدایت نه رغبتو کو واستحبوها على الهدى ضلالت محبوب کړلو پچا باندې په هدایت باندې هغه چې کوم شی محبوب هغه کې به تمه کوي چې کوم غیر محبوب دا غي نه به تمه کوي او دا غي نه به اعراض